سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد یو حدیث کې راځي چې لا حسد الا على اثنين، چې حسد دو کسانو سره پکار دی، ستې نه خو که کوي نو دو سره وکړه. چې هغه کس چې هغه ته خدای قرآن ورکړی دی او هغه شپه ورځ د هغې تلاوت کوي، یا یو کس ته الله تعالی مال ورکړی دی او شپه ورځ هغه د الله په لار کې هغه خرچ کوي. حسد خو دې ته وایي چې الله تعالی چاته یو نعمت ورکړي او ته وایې چې دا د ته ولې میلو شوی دی، او په دې کوشش کې چې دنه دا لرې شي دا نعمت، دې ته محروم شي. دا یو تمنا هم کوي چې دې نعمت نه محروم شي، او کله ورسره کوشش هم کوي چې دغه نعمت نه دی محروم شي. دې ته ویل کېږي حسد. نو دلته دا حسد په دې معنی کې نه دی چې الله تعالی یو کس ته قرآن حفظ ورکو تلاوت کوي او ته چې خدای دا ترې نه واخلې چې دې حفظ هم ترې ختم شي او دا تلاوت هم ترې ختم شي. دا د دې اجازت نه دی چې تاسو د سره داسې حسد شروع کړئ چې دی ولې حافظ شو، خدای دې کړي چې د نه هیر شي او دې د دې نه محروم شي. علماء دلته حسد نه مراد ایو لفظ استعمالی غیبتا. اوس ما ته پښتو کې پوره ترجمه راځي نه، خو تعبیر ترې نه په سیالۍ سره کېدی شي. سیالي پېژنې؟ لکه مثلا یو کس ښه جوړه کړه نو دې جوړوي هغسې. دا نه وي چې دې جوړې نه محرومه شي، زم داسې جوړم زم داسې سپلیالم. لکه دا ټوپۍ ډېره مزېداره ده، دا چېرته وه یاره یو ټوپۍ خو ما ته هم داسې وګوره. اوس ګوره د هغه ټوپۍ د هغه ده، خو دې وایي چې ما سره هم داسې یو ټوپۍ دی. دا په کوم درځي دې جوړې کړي یاره، ډېر مزدار دي، ما ته به دا درځي ونه ښیي. نو زم دغسې جوړوم. دا شکل دی ډېر مزېدار دی، دا چېرته وه دا هلته پلار اخیستی کوم ځای کارخانو کې، یاره زم دقسې یو شکل اخلم. دې ته سیالي وایي. سیالي مو پېژنده؟ نو یو د دنیا سیالي ده او یو د دین د کارونو سیالي ده. دنیا کې دا سیالي چې ده دا ښه شی نه دی، دا سړی خرابوي. یا ورسره هغه نه مال وي یا به نه وي، بیا به هغې دپاره څه لارې ګوري چې دغسې جوړه زم اخلم، داسې سیکل زم اخلم. پلار سره پیسې شتې نشتې، ما سره شتې نشتې، نو ګران کار دی. خو دنیا کې سیالي خم نه ده چې یاره ما سره دغسې موټر راشي، ما سره دغسې بنګله راشي. دا نقصان کوي. دنیا د سیالۍ دپاره نه ده. د سیالۍ دپاره چې دی نو دین دی. څه شی دی پوهېږئ که نه؟ سیالۍ دپاره دین دی. چې دا پلانکې ډېر ښه موس کوي، زه هم دغسې موس کوم. ډېر ښکلی قرآن وایي، زه هم دغسې قرآن وایم. او د ده اخلاق ډېر ښه دي. دغه رنګې سیالي په دین کې پکار ده. نو دلته دا یو مثال راغلی د سیالۍ دپاره، یو د قرآن او یو د مال. نو مونږه تاسو ته دا پکار چې مونږ هم په دې کې سیالي وکړو چې پلانکي خو ډېر ښه حفظ وکړو او ته خو ډېر مزېدار یاد دی چې زه هم دغسې یاد کړم، ما ته هم دغسې یاد شي. او ګوره هر وخت تلاوت کوي چې زه هم دغسې هر وخت تلاوت کوم. نو دا تاسو ته مونږ ته یو سبق دی چې د سیالۍ وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون، چې دلته را مخکې شئ. تنافس او سیالي د یو بل سره دې کې مقابله کوي. نن دنیا کې یو مقابله ده چې وګوره پلانکي بچی ډاکټر شو، زم بچی ډاکټر کوم. پلانکي بچی انجینیر شو، زم انجینیر کوم. پلانکي بچی پایلټ شو، زم بچی پایلټ کوم. ټیک دی، په دې سیالۍ سره دنیا ترقی کوي. لیکن اصل سیالي چې کوم ده هغه په دین کې پکار ده. ځکه چې اسلام
دا غواړي چې هر سړی په دین کې ترقي وکړي. نو ډېر خلک د سیالۍ سره مقابله وي. مثلا دلته امتحان دی، یو نمبر ډېرې والي، بل در کوشش زه ته ډېر نمبر والم. بیا یو قرآن ښه یادي، زم دغه شو د فلان کې خو یو غلطي هم نه راځي، زم کوشش کوم چې زما هم یو غلطي را نه شي. نو تاسو لپاره دا سیالۍ دې ټایم کې چې دی دغه حفظ دی، او حدیث کې هم دغه مثال راو. نو تاسو دې کې یو بل سره سیالي شروع کړئ، یو بل سره مقابله شروع کړئ چې او زه 60 زره اړم رکوع ته زه 25 زره اړم، یو بل نه مخکې کېږي. او زما خو استاد ته مې ورولو یو غلطي مو نه شوه، ستا خو یو غلطي راغلی و، نو دې کوشش کوي چې یو غلطي مو نه شي. ما خو منزل نن 3 سپارې وورو، زه به 4 سپارې وورم، زما خو یو غلطي نه وه، ستا خو 2 غلطۍ راغله. د یو 2 حافظانو دواړو ته ښه یاد و، دواړو خپلو کې ووایي چې ټول کال به تلاوت نه کوو، ته به هم نه کوې زه به هم نه کوم، او بیا آینده رمضان کې به ته م اورې او زه بیا م اورم چې پته ولګي. نو په ظاهر کې خو ښه نه دی چې تلاوت نه سړي چوټي کوي، لیکن هغوی په یو بل سوچ او خیال باندې لګوي چې ما ته ډېر پوخ دی او بل ما ته ډېر پوخ دی. وګوره ما ټول کال تلاوت نه کړو، بیا مې څنګه واورولو، او ته لګیا وې بیا دې ما هسې ونه رولو. نو هغوی یو سیالي او یو مقابله کوله. نو دې کې سړی مخکې کېږي. نو سیالي د دین کار کې پکار ده، بیا په هغې کې مخکې کېدل پکار دي. دین کار کې چې څومره مخکې ځې نو هغې کې تتلی شي، په حفظ کې، په علم کې، په ذکر کې، په تلاوت کې، په اخلاقو کې. ځکه دین د دې دپاره دی چې دې کې سړی ترقي وکړي او دنیا هم ښه شي او آخرت هم ښه شي، او ده ته هم بیا فایده وي او مور پلار ته هم بیا فایده وي. نو دا حدیث کې چې لا حسد الا الاثنین چې راغلی، دا دغه سیالۍ معنا کې راغلی دی چې تاسو د دین کارونه کې سیالي شروع کړئ، او خاص کر په دې قرآن کې چې قرآن الله تعالی چاته نصیب کړي دا دولت د هغې کاري شي، ماجره باندې وي، حفظ باندې وي، او بیا تلاوت کوي. نو تاسو به دې سیالي کوئ که به نه کوئ؟ پوه شئ که نه؟ یو بل سره مقابله شوه او یو بل سره سیالي شو، نو هله به تاسو دې کې مخکې ځئ. دین کې د ترقۍ یو فارموله مونږ ته وښوله، که ته په دین کې ترقي غواړې نو ته اخوا دې خوا وګوره. اسان کار دی چې یاره زما مزد دې ډېر ښه شي، اعلی شي، نو جومات کې وګوره چې ټول نه ښه مزد څوک کوي، څوک وي که نه، چې وګوره رکوع ډېره ښه کوي، سجده، نو هغه ته ګوري، بس ته هم هغسې کوه. قرآن څوک ښه وایي. یو ځل ابن مسعود تلاوت کولو، نبی اسلام بیا راشي دته غوږ کېږدي. که څوک دا غواړي چې دا قرآن څنګه نازل شو، څنګه وینا پکاري، دته غوږ کېږدي. هغه بالکل هماغسې چې کوم څه دی دا وی. نو قاریان واوري چې څوک ښه تلاوت کوي، تجوید په لحاظ سره، لهجې په لحاظ سره. نو تاسو هم هغسې پرون مې یو دا کتو، دا خلیل خسروي او لوی کاري تېر شوی دی مصر کې. دا غټ او کاریان چې د هغه په طرز باندې، نو هغه د بندر بری له تلاوت ولګولو، اما اورېدو، نو هغه ټول د خلیل خسروي نقلې کولو. هغه یو سپاره یو ګنټه کې ویلې ده. چې شروع کړي که نه، نو یو سپاره یو ګنټه کې وایي. ما سره 30 کیسټ دی، نو هغه ټول قرآن په 30 ګنټو کې ویلې دی، ډېر په قرار او تلفظ او تجوید په لحاظ سره. هغه نمونه دی د ټول دنیا کاریانو دپاره. خلیل خسروي تلاوت چې دی هغه یو نمونه ده د دنیا ټولو کاریانو، د هغه تلفظ، د هغه تجوید، د صحت ادا او هر تجوید مطابق. نو تاسو هم داسې وګورئ چې یاره څوک بهترین تلاوت کوي، په مصریانو کې دی یا په دغه کې دی، عربو کې دی. نو هغسې تاسو هم هغه لهجه مونږ ته هسې موکم د اقرأ القرآن بلهون العرب، د قرآن د عربو لهجه کې، ځکه هغوی اهل لسان دي او هغوی بیا وایي. زموږ دا خو ډېرې محنت یې کوي یو مقام ته ورسي، خو ای بې تکلفه بیا وایي. د هر یو بیا خپله یو لهجه وي او خپل یو دغه خو
خپله ژبه ده په خوند خوند یې وایي ډېر په خوند خوند یې وایي موږ د تلاوت نه ځان خلاصو او هغوی چې تلاوت کوي نو په خوند خوند باندې وایي الله تعالی دې موږ تاسو ته دا دینی نعمتونه خاص کر تلاوت نعمت نصیب کی او په دې دینی نعمتونو کې الله تعالی موږ تاسو ته سیالي نصیب کی صحیح شو